بسم الله الرحمن الرحيم. فصل التمييز هو نكرة تذكر بعد مقدار من عدد أو كيل أو وزن أو مساحة وغير ذلك مما فيه إبهام، ترفع ذلك الإبهام نحو عندي 20 درهما وقفيزان برا ومنوان سمنا وجريبان قطنا وعلى التمرة مثلها زبدا. فدي برد کی مصنف د تمیز تعریف او د احکام بیانوي. تمیز د باب تفعیل نه ده، لغوی معنی ده جدا کرنا. اوس چې کوم شی جدا شي هغه ته ممیز ویلی شي، اسم مفعول سره جدا کیا ہوا. او چې کوم شی جدا کی هغه ته ممیز ویلی شي یا تمیز، جدا کرنے والا سویت ویلی شي ممیز. و په اصطلاح کې التمييز هو نكرة تذكر بعد مقدار من عدد أو كيل أو وزن أو مساحة أو غير ذلك مما فيه إبهام وترفع ذلك الإبهام. تعریف دادا چې نکره تمیز هغه نکره ده، تمیز هغه نکره ده چې ذکر شي بعد د مقدار نه، که عدد وي، که کیل وي، که وزن وي او که مساحت وي یا ایدینه علاوه یا بل مقدار وي، خو په دې کې ابهام وي، په دې مقدار کې څه وي؟ ابهام وي. او دغه ابهام دغه نکره ختم کی، دا ابهام دغه نکره ختم کی. تعریف باندې پوه شوې؟ خو یو تعریف خو مصنف کړی دا، خو وروسته چې لوړ شو نو دې نه معلومیږي چې تعریف دې دې دا نه وه پکاره، ټیک ده که نه؟ بلکې وقد یکون من غیر مقدار نه میلی ده. نو تعریف دا پکار و چې تمیز هغه نکره ده چې ذکر وي بعد د مفرد نه، که دا مقدار وي او که غیر مقدار وي، یا بعد د جملې نه، یا بعد د جملې نه، ٹھیک ده که نه؟ پوه شوې پې؟ یا بعد د جملې نه چې په دې کې ابهام وي، په د مفرد مقدار یا غیر مقدار او جملې کې څه وي؟ ابهام وي. او دغه نکره د دې نه ابهام لرې کي. پوه شوې؟ تمیز هغه نکره ده چې ذکر شي بعد د مفرد مقدار یا غیر مقدار نه او بعد د جملې نه، او په دغه جملې او مفرد کې ابهام وي او دغه ابهام د نکره لرې کي، دې ته څه ویلی شي؟ تمیز ورته ویلی شي. پوه نه شوې پې؟ په تعریف باندې پوه شوې؟ صحیح؟ څه مسله خو پکې نشته که نه؟ صاحب کفیې تمیز تعریف نورم جامع جوړ کړی ده، ځکه چې هغه دې تعریف کړی ده چې دا هغه اسم نکره ده چې د ذات مقدره یا ذات مذکوره نه بعد ذکر شوی وي، او د ذات مذکوره او ذات مقدره کې چې کوم ابهام وي هغه ابهام یې لرې کړی وي. پوه نه شوې پې؟ دا صاحب کفي تعریف و. اوس تمیز څو قسمونه دي؟ نو مصنف پر تمیز کوم تقسیم چې کړی ده نو ابتداءً دوه قسمه دي، یو مفرد نه ابهام لرې کوي، بل د جملې نه ابهام لرې کوي. څه نه؟ بیا مفرد په دوه قسمه ده، یا به دا ابهام لرې کوي د مقدار نه او یا به د غیر مقدار نه، یا به څه نه ابهام لرې کوي؟ مقدار نه، او یا به د غیر مقدار نه ابهام لرې کوي. پوه شوې؟ که چېرې مقدار نه ابهام لرې کوي نو دا بیا په پنځه قسمه ده. په څو قسمه ده؟ پنځه قسمه ده. کوم کومه؟ عدد، کیل، وزن، مساحت او مقیاس. څه شی؟ مقیاس. پنځه قسمه دي. نو ټول څومره شو؟ اوه شو. ټول څومره شو؟ اوه شو. یو جملې نه ابهام لرې کوي، یو د مفرد غیر مقدار نه لرې کوي، او بل د مفرد مقدار د پنځه قسمونه شو. نو ټول څومره شولو؟
اوه قسمه شو ښا سګي وپويږي ٹھیک ده. اوس اول قسم چې کله دا د مفرد مقدار عددی نه ابهام لري کی تمیز د مفرد مقدار عددی مطلب څه ده؟ مطلب دا چې تمیز ابهام لري کی د داسې مفرد مقدار عدد نه یا د داسې مفرد مقدار نه چې هغه پشمور سره معلومیږي پس سره معلومیږي پشمور سره معلومیږي لکه عندي 20 درهمن عندي 20 درهمن په دې کې وګوره 20 کې ابهام ٹھیک ده چې موسه شلی نو د شل څه شي دي ٹھیک ده کنه شل څه شي دي نو هغه ابهام درهمن لري کړ چې شل څه شي دي درهم دي روټۍ نه دي سړی نه دي ٹھیک ده کنه پینونه نه دي کوپای نه دي کتابونه نه دي بلکې څه دي دراهم دي. د دې کې وګوره درهمن ابهام لري کړ اسنه د هغه مفرد مقدار نه چې هغه شمورل شي یا پښمور سره معلومیږي پس معلومیږي پښمور سره معلومیږي. دویم تمیز د مفرد مقدار کېلی نه وي څنګه کېل نه وي کېل دې مطلب څه ده؟ مطلب دا ده چې نکرات د داسې مقدار نه ابهام لري کی چې هغه په ډکولو سره معلومیږي پس سره په ډکولو سره ٹھیک ده کنه نکرا ایسی مقدار سے ابہام دور کرے جو بر کر معلوم ہوتا ہو جو بر کر معلوم ہوتا ہو پونے شوتے یا جو بر کر معلوم کی جاتی ہیں داسے میں دشو جو بر کر معلوم کی جاتی ہیں پوشو پی لکا عندي کفیزانی برن چې موسا دو قفیزه غنم دي نو قفیز ایوا پیمانه ده ٹھیک ده کنه او پیمانه هغه کې شای چولې شي ډکولې شي مو غنم پیمانه کو کنه ٹھیک ده نو اوړه بالټای یشکره وغیرہ سمرو خسي وي هغه خسي ډکه کو برابر کو ٹھیک ده کنه نو پډکول سره ٹھیک ده پډکول سره معلومیږي ٹھیک شو کنه نو سه دینه ابهام لري کوي چې دوه کفیزه دي موسا نو دوه کفیزه څه دي غنم دي ٹھیک ده کنه دغه ابهام کنه چې دوه کفیزه وربشي دي جوور دي که غنم دی او کچې نو برنه ورو چې لکه دوه کفیزه څه دي غنم دي. او کلب دریم قسم تمیز د مفرد مقدار وزنی نه دي ٹھیک ده کنه څه مطلب دادا چې نکره به داسې مقدار نه ابهام لري کوي چې هغه مقدار به په طول سره معلومیږي په سره په طول سره پوه شو په سره معلومیږي لکه عندي منوانه سمننا شی د مو سره دو سره دي غنم ہے دې ټول ترجمه په اردو کې داسې جوړیږي کنه میرے پاس 20 ہے ازروئے درہم اردو کی معنی دار ہوتی عندي 20 درہمن میرے پاس 20 ہے ازروئے درہم یا میرے پاس 2 قفیز ہے ازروئے گندم یا میرے پاس 2 من ہے ازروئے گھی پوښی کنه په دې مثال کې منوان تسنیه د من دا په دې کې ابهام چې دوه من شي دي نو سمنن سا دی ولا غوښ ولا ابهام لري شول چې دوه من وړي دي ٹھیک ده کنه ګيدي وجربانی قطنن دا څلورم مثال ده چې تمیز د مفرد مقدار مساحت نه وي ٹھیک ده کنه تمیز د مفرد مقداری مساحتی نه وي یا مقدار مساحت نه وي خبره ده
نو دا هغه نکره ده چې د داسې مقدار نه ابهام لري کی د داسې مقدار نه ابهام لري کی چې هغه مقدار په پیمایش سره معلومیږي پس سره پیمایش سره معلومیږي لکه عندي جریبانی قطنان عندي جریبانی قطنان پوښوي په نو جریبان جمع د جریب ده کنه جریب ته ویل شي ٹھیک ده कि मेरे पास 2 जिरब है इजरोए قطنن روई के روई मलुचो ته ویل شي څه ملوچ ته ملوچ کړل شي کنه پوښي 2 जिरब ملوچ پوښوي په مقیاس پنځم قسم تمیز از مفرد مقدار مقیاس مقیاسی دا هغه نکره ده چې د داسې مقدار نه ابهام لري کی چا مقدار په اندازې سره معلومیږي پس سره پس سره معلومیږي اندازې سره معلومیږي لکه وعلى التمرة مثلها زبدنا څه مطلب وعلى التمرة مثلها زبدن کجور پر اس کی مثل ہے ازروئے مکن کے چې په کجورې باندې دې په مثل مکن مکن نه پیژنې کوچ تشه کوچ ٹھیک ده کنه وقد يكون على غير مقدار وکله کله د غیر مقدار نه وي ٹھیک ده یعنی تمیز شپږم نمبر قسم چې د داسې مفرد نه ابهام لري کی چا مقدار نه وي لکه هذا خاتم حديدا یا هذا سوار ذهبنا دوه مثالونه مصنف درکړي دي نو دې کې وګوره هذا خاتم پدې کې سو پدې کې ابهام سو کې ابهام و دغه ابهام چا لري کړل حدیدن لري کړل چې دا خاتم د قوت مې چی شي دا اوس پنه دا اے سونی دا کچندې دې کې ابهام کنه چې حدیدن وي یا وسوارن ذهبن موس چې هاذا سوارن دا بنگړی نو دې کې احتمال وکنه چې اوس پنه دا د سونی دا او کدي چندې دا نو ذهبن دا ابهام لري کړی سونی دا خو فيه الخبز اکثر و چې دې کې جر چې دا کنه اکثر ده اکثر دا مجرور وي ښا ځکه چې د ممیز اضافت بشوي تمیز طرف ته پدې کې لکه هذا خاتم حديدين بوي ممیز اضافت بشوي تمیز ته هذا خاتم حديدين بوي پوښې په کنه وکله کله تمیز دي جملې نه وکی کیږي کله کله تمیز دي جملې نه وکی کیږي یعنی کله بنا کرای به حام لري کوي جملې نه ایسنا جملې نه به حام لري کوي لکتاب زید نفسا د دې کې وګوره تابا زیدون دا زید خدا ٹھیک ده کنه نو اوس په دې جملې کې به هم نه چې په څه اعتبار څخه ده علم په اعتبار څخه ده ادب په لحاظ څخه ده یا ابوت په اعتبار څخه ده یا دی نفس په اعتبار څخه ده نو طاب زید نفسا یا طاب زید علما یا طاب زید ابن ٹھیک ده کنه دا ملي شوی په دې څه پرې پوه شوی کنه تمیز ابهام لري کوي د مفرد مقدار یا غیر مقدار نه او کله د ابهام لري کوي د جملې نه پوهیږئ نو چې کلم د ابهام لري کوي د مفرد مقدار یا غیر مقدار نه یا د جملې نه ٹھیک ده کنه نو مفرد مقدار او غیر مقدار دا به همیشه د پر اسم تام وي څه وي دا اسم تام وي او اسم تام مطلب څه ده اسم تام مطلب دا چې اسم تام مطلب دا چې اسم په داسې حالت کې وي چې دغه حالت اسی حالت के होती हुए किसी और اسم की तरफ इजाफत न हो सके
چې دغه اسم په داسې حالت کې وي چې دغه حالت په موجودګۍ کې بل اسم طرف ته دی اضافت نشي کېدلی نو دا اسم تام و اسم به تام کېږي د څو شونو دی وجنه په تنوین سره لکه عندي رتل زیتن د دې کې دارتل دا په تنوین سره تام شوی دا ٹھیک ده کنه نو سو پرې چې په دې تنوین وي د دې اضافت بنه کېږي موزه چې دا حالت کله پر موجود نه اضافت به نه کیږي انون تسنیه یا مشابه د نون تسنیه دی وجنا لك کفیزان عندي کفیزان برن نو کفیزان سو پرش د نون د تسنیه وی ٹھیک ہے پر دې اضافت نه کیږي که اضافت کیږي نون تسنیه به غورځيږي نون د تسنیه به غورځيږي یا اثنان ٹھیک شو کنه او کله په تم کېږي دینونه جمع دی وجنا یا مشابه دینونه جمع دی وجنا لکه عندي 20 درهمن ځکه دانون مشابه دی جمع ده کنه 20 کې نو سو پرش دانون وی کنه دې ضافت نه بکیږي پوښي یا او کنه لکه هم الاخسرون اعمال جمع ولا هم الاخسرون اعمال اخسرون جمع ده کنه نون جمع پکې ده ٹھیک ده نو سو پر چې نون د جمع په دې کې موجود دي اضافت نه کېږي ځکه چې اسم تام ده څه ده اسم تام ده بل اضافت د وجنه اسم تام کېږي څه د وجنه اضافت د وجنه پوښي چې اسم یو د اضافت شي دوباره اضافت نه کېږي لکه والد تمرت مثلها زبدن مثلها اضافت یو ځل شو لکنه دوباره د اضافت نه کیږي پوښه دوباره اضافت نه کیږي نو مثلحات شه اسم تام ده اسم تام مشابهت رغله د فعل سره څه سره مشابهت رغله د فعل سره سرانګي چې فعل په فاعل باندې تام کیږي کنه دغه رنګي دغه اسم په د 50 شونه کې وشي باندې شي تام شي پوښي په خبره باندې نو چې کله په دې 50 شونو کې وشي سره تام شي پوښي نو مبات تب نسب ورکوي لکه سرنګي فعل د فاعل سره تام شي او مبات تصویر کوي نسب ورکوي نو دغه اسم بم مبات ته نسب ورکوي د څه دی وجنه تمیز کې بنابر تمیز بنابر لکه سرنګا د مفعولیت د وجنه څه ورکوي نسب ورکوي په نشه په وجه تسویه ادوره خبره مته وجه ته وکړه چې د ویل منصوب وي نسب ویل ورکوي پوښي تمیز به ویل منصوب وي ځکه چې د اسم تام نه بدل سي کنه چې اسم تام نه بدل سي نو اسم تام مشابهت ول د فعل سره په تامیت کې لکه څنګه فعل د فاعل سره تام شي مبات ته نسب ورکوي دا شی تمیز اسم تام په دغه څو شونو سره تام شي نو تمیز څه ورکوي نسب ورکوي په نشه په دا اسم په منزله د فعل شوله کوم شون سج د اسم تام شو په منزله دی فاعل شولو او تمیز په منزله دی مفعول شوله پوه شوې په بس